أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. دا سورة بقرة ده او آیات نمبر 151 او 152 ده. په دې آیاتونو کې د یو بل نعمت تذکره الله کوي چې هغه ارسال د پیغمبر علی السلام دی. د یو نعمت تذکره وشوه چې هغه تحویل د قبله و. الله فرمایل چې کعبه چې لوی نعمت ده چې ما تاسو له درکړه، دغه شان دي کې لوی نعمت څه ده هغه ما په تاسو کې پیغمبر چې دین راولېږلو چې تاسو ته کتاب خی، تاسو تزکیه کوي، تاسو د حکمت خبرې خیو. نو دا ډېر لوی نعمت ده د پیغمبر راتلل. نو په دې کې ترغیب ده الی اتباع رسول ته. اول تربیت د دې امت کېدو په کعبه سره چې د کعبه متعلق وو. وس چې دنو دویم تربیت د دې امت کوي په اتباع د رسول سره. الله رسول راولېږلو نو په دې امت باندې یو لوی نعمت چې دنو هغه وکړو. لوی نعمت د پیغمبر راتلل د دې امت ته. او مخکې ابراهیم علیه السلام دعا کړو چې کعبه جوړ کړله، نو بیا یې دا دعا وکړله چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم، چې الله تعالی دا کور او دا کعبه خو مې جوړ کړه، خو دې له اوس یو پیغمبر یو استاد چې دی نو هغه راولېږه چې په دیو باندې آیاتونه لولي، د دیو تزکیه کوي او د دیو ته د حکمت خبرې کوي. د رسول د راتلو نه مخکې عربو معاشره په جهالت کې وه، په تیرو کې وه، او دې تیرو له د رڼا ضرورت و. نو هغه رڼا چې دی نو الله تعالی راولېږله او دې امت ته داسې علم راغی چې د دې خلکو سره مخکې هغه علم چې دی نو هغه نه و. هغه خبرې دې امت سره نه وې، الله تعالی ورته چې دی نو په قرآن کې وکړلې. د تیر شوي زمانې نه هم خبر شو او د راتلونکي زمانې نه چې دی نو هم خبر شو چې د قیامت پورې څه حالات کېږي. په قرآن کې الله چې دی نو هغه بیان کړله. او په قرآن کې الله تعالی د پیغمبر علیه السلام دا ژوند نه دی، دا یې د اهل ایمان دپاره چې دی نو اسوه یې ګرځوله. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند نه دی ستاسو دپاره نمونه ده. دا څوک وایي؟ الله وایو. او څوک چې د پیغمبر او د نبی علیه السلام تابعداري وکړي، من یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول اتباع او تابعداري وکړله نو هغه د الله تعالی تابعداري وکړله. رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته ژوند ښودلی دی، مونږ یې د تیرو نه رایستی یو رڼا ته، او د ژوند د طریقې یې راته ښودلی چې ژوند به چې دی نو هغه به څنګه تیری. د وړې وړې مسلې نه واله تر غټې غټې مسلو پورې مونږ ته د الله او د هغه رسول چې دی نو هغه ښودلی، د ژوند ټولې طریقې چې دی نو ته ښودلی. نو په هغه طریقه باندې چې دی نو ژوند تیرول پکار دي. نن چې دا امت د کم حالاتو سره چې دی نو مخامخ دی، نو دیو د الله او د رسول تعلیماتو چې دی نو شا کړله. نورې طریقې خلکو راویستللې، د یهودیانو طریقې، د عیسایانو دي، د هندوانو رسمونه رواجونه دي، هغه زموږ معاشرې ته چې دی نو داخل شو او د الله د رسول هغه طریقې نه دي، سنت طریقې هغه زموږ د ژوند او زموږ د معاشرې نه هغه چې دی نو روانې دي وځي. په دې باندې افسوس پکار دی.
هغه خلک چې دین هغه څنګه برابر کړله چې په جهالت کې او په تیرو کې او د هغې نه کم قسم خلک چې دین هغه جوړ شو. نو دغه شان چې وسم چې دین څوک د قرآن او سنت خپل کې الله تعالی هغو له عزت ورکوي، هغه قومونه او هغه خلک چې دین هغه اوچتوي، او څوک چې قرآن پرېږدي د الله د رسول طریقې پرېږدي نو هغه به چې دین ښکته کېږي، هغه به ذلیله کېږي. حدیث کې راځي د مسند احمد حدیث راوړی دی چې یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ له د بنو قریظه کې یو یهودي و، نو هغې وله د تورات څه پاڼې ورکړې. نو هغه پاڼې یې راوړې و، د الله رسول مخې ته چې دی نو هغه پاڼې کتلې، وایي دا د تورات دی، وایي که چېرته ونته په دې کې څه خبره ښه میلاو شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ناست دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رنگ مبارک چې دی نو دا متغیر کېږي، بدلیږي. بل صحابي ناست دی عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي دا پاڼې بندې کا، ته د نبي علیه صلات وسلام رنگ مبارک ته نه ګورې، پای کې تغییر او تبدیل راځي. او بیا نبی علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایله که چېرته موسی علیه السلام ژوندی وی او که چېرته موسی علیه السلام راشي نو هغه به هم ګورې زما تابعداري کوي، هغه هم په ما پسې راځي. ما چې تاسو له کوم دین راوړی دی د نور د رڼا په شانتې کې روښانه دین دی، په دې کې څه پټ پناه چې دی نو هغه نشته، د نور څه شي ضرورت تاسو ته نشته، کامل دین دی قرآن و سنت، بس په دې پسې چې دی نو ورپسې شي. نو په دې کې به د اتباع د رسول او د رسول کارونه چې هغه څه کارونه دي هغه به ذکر کیږي. کما ارسلنا فیکم، دا کما کې دا کاف نه دی، دا په معنی د مثلو دی خام، او دا ما نه دی، دا مصدریه دی او دا متعلق دی د مخکې سره. ولیتم نعمتي، یو نعمت خو د کعبې و، اوس دا دویم نعمت دی چې دا د هغې سره متعلق دی، نو څنګه به وی داسې به وی. ولیتم نعمتي اتماما کارسالنا فیکم رسولا، معنی به څنګه کې پوروالی د نعمت د قبلې پشان د پوروالی د نعمت د لیږلو د پیغمبر دی، معنی داسې شوه فیکم په تاسو کې لږ ګران دی، معنی لفظي چې دی نو ګرانه ده. پوروالی د نعمت د قبلې پشان د پوروالی د نعمت دی د لیږلو د پیغمبر، منکم چې ستاسو د جنس نه دی. او دویمه معنی چې دی نو هم شو در دی چې هغه لږه اسانه ده، چې دا متعلق دی او پس قرونی پسې دا را روان چې کوم آیات ته ورپسې په هغې پسې متعلق دی چې پس قرونی ما یاد کوي. کما ارسلنا فیکم رسولا، ځکه چې په تاسو کې پیغمبر لیږلی دی، ما په تاسو باندې لوی نعمت کړی دی، ما یاد کوي. نو دا معنی چې دی نو هم صحیح ده. فیکم په تاسو رسولا، رسول چې لوی عظیم پیغمبر دی او آخری پیغمبر دی، خاتم النبیین دی. منکم ستاسو د جنس نه، ملائک نه دی، جن نه دی، بلکې ستاسو د جنس نه دی، ستاسو په شان پیغمبر دی، عربي دی، نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی. یتلو چلولی علیکم پتاسو باندې آیاتنا، اے القرآن آیاتونه زما، پیغمبر کار سره آیاتونه بلولی، حلال و حرام به ته بیانوي، احکام به ته بیانوي، دای اولنې کار دی. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، او پاکی تاسو لرا. تفسیر جلالین وی یطهرکم من الشرک، چې پاکی تاسو د شرک نه، ستاسو تزکیه کوي، ستاسو چې دینو اخلاق جوړیو.
یعنی یو خو دا کار کوي چې آیاتونه لولي، قرآن لولي، دویم عملی چې دینو دا کار کوي، انسانان جوړیو، عقیدې د هغوی جوړیو د شرک نه او د کفر نه او د بدعاتو نه، د دین چې دینو پاکیو. ویزکیکم ویعلمکم الکتاب، او خای تاسو ته قرآن. الکتاب نه مراد القرآن، چې د قرآن ورته خی. څوک به ورته خی؟ پیغمبر به ورته خیو. پیغمبر اول مفسر دی د قرآن. والحکمت، او حکمتو. حکمت څه ته وایي؟ مجاهد وایي چې الفهم بالدین، د دین پوهې ته چې دینو حکمت وایي. او قتاده رحمه الله وایي چې السنت و بیان الشرع، چې تاسو ته سنت خای او شریعت درته خای، نو دې ته حکمت وایو. او دا آیات مخکې داسې تیر شوی د ابراهیم علیه السلام په دعا کې، نو هلته چې دی نو موږ د هغې څخه تشریح کړو چې امام فخرالدین رازي هغه وایي چې کله د کتاب سره یو ځای حکمت راشي نو بیا به معنی چې دی نو سنت دی. سنت څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام احادیثو ته وایو چې دا د قرآن چې دی نو تشریح ده. دا دو شیونه دي خام. ويعلمكم ما لم تكونوا، او خای تاسو ته ما اغسا لم تکونو چې نوې تاسو تعلمون چې پاغي باندې پویدای. دا بل نعمت ته لوی احسان دی چې سړی د هغه خبرو نه خبر شي چې مخکې ورته هغه نه معلومو. نو هغه څه شی دی؟ د مخکنی امتونو واقعات او قصص او د آینده حالات چې الله تعالی په قرآن کې بیانوي. د دین مراد دغه دی. ځکه هغه انسانان د دین نو خبر، هغه معاشره کې اسو جهالت او پوهه نه و، نو الله تعالی د پیغمبر په ذریعہ او د قرآن په ذریعہ باندې دغه مخکنی حالاتونه او دراتلونکي حالاتونه چې دین استکړه خبر کړه. فذکرونی، نو یادوي مال را، اذکرکم، زب یادوم تاسو لرا. د دې څه مقصد ده چې آیا تاسو ما ته आवाज کوئ نو زب تاسو ته आवाज کوم چې پلان کیا؟ نه، دا مطلب نه ده، دا مقصد نه ده. فذکرونی، یاد کئ ما، پتوات، پتوات سره، پتابداري سره، پتابداري سره چې دنو ما یاد کئ، اطاعت وکي، تابعداري وکي. او اذکرکم، زبتاسو یاد کم بالمغفرت والثواب، په بخنی سره او په بدلی ورکول سره. یادول دادی خان. او جلالین والوی چې پذکرونی بالصلاة والتسبیح ونحوه، یاد کئ ما په مانځه سره، په تسبیح سره، د قرآن په تلاوت سره، او دغه شانتی کې په نور نیک اعمال او د الله په بندګۍ سره. نو زب چې دنو تاسو یاد کم. نو بالمغفرت والثواب، زب تاسو یاد کم په بخنی او په بدلی سره. د دې مقصد دا دی خام. بیا سعید ابن جبیر قول نقل کئ تفسیر قرطبی چې اذکرکم، الذکر، ذکر څه ته وایي؟ طاعت الله، د الله تعالی اطاعت ته وایي، د الله تعالی تابعداري ته وایو. ما او تا خو ذکر دی ته وایو، تسبیح راوالو او سبحان الله والحمدلله وایو. نو ذکر څه ته وایي؟ اطاعت ته وایي، د الله تابعداري ته وایو. پای کې دا ټول نیک اعمال چې دینو داخل دي. نو پمن لم یطاعه لم یذکره، نو چې چا د الله تابعداري و نکړه نو دی الله ګورې نه دی یاد کړی، دی الله یاد نه کوخه. و ان کثر صلاته و تسبیحه، اگر کده ډیر منځونه کوي او کډیر تسبیحات کوي خو دی الله نه دی یاد کړی. ګوره الله هغه چا یاد کو چې د الله تابعداري وکړه.
لنډ د دې مقصد دا واخله چې د فذکرونی اذکرکم معنی دا ده چې چا د الله تعالی تابعداري وکړو، اطاعت یې وکړو، منځ یې وکړو، حج یې وکړو، روژې ونیوله، زکات یې ورکړو، جهاد یې وکړو، صدقې ورکړلې، هر قسم نیک عمل یې وکړو، نو دې سړي ګورې الله یاد کو. نور یو سړی به یو هغه به تسبیح او ذکرونه ډېر کوي خو منځ به نه کوي، د حلال او حرامو تمیز به نه کوي، نو دې ګورې الله هېر کړی دی، الله نه دی یاد کړی. او تفسیر قرطبی پکې دا د عثمان د ابو عثمان نهدی قول نقل کړی دی چې دی وویله چې ما ته هغه وخت معلوم دی چې په کوم وخت کې الله تعالی مونږ یادوي ما یادوي. نو چا یې تپوس وکړو دا ته څه وی، څنګه تا ته پته چې الله تا یادوي؟ نو هغې ورته وویله چې دا د الله وعده ده که نه چې فذکرونی اذکرکم، زه چې کله الله یادوم او د الله بندگی کوم نو دقه وخت دی چې الله تعالی ما یادوي، دقه د الله تعالی یادول دی. او نور ذکر ته هم مراد ده چې سړی په جو باندې سبحان الله والحمدلله او اکبر الله اکبر او لا اله الا الله هم ویو. خو نور اصل کې اصل ذکر دا دی چې سړی د الله تابعداري وکړي او د الله تعالی خبره ومني، اطاعت وکړي. اوس به یو سړی هغه به تسبیح ډېرې اړی خو سود به کوي، نو دې ګورې الله نه دی یاد کړی، د دې نه الله هیر دی. چې خبرې نه منې که نه نو اسی تسبیح اړو، نو دغه ذکر په تا باندې الټه لعنت وی. ګوره چې خبره څوک د الله نه مني او ذکرونه او تسبیح چې دینو زور ورکړی دی، نو دغه ګوره ذکر نه دی، دغه د الله یادول نه دی. ګوره بیا تفسیر قرطبی دام لیکي یو عربي راغی یو باندچې نبی علیہ السلام له، نبی علیہ السلام ته ویله چې دا خو ډېر احکام دي د دین اسلام، خو ما ته یو حکم راوښایه چې زه په هغې باندې منګولې چې دین ولګوم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایله چې دا عمل واخله او دا کوه چې ستا دا ژبه دې همیشه د الله تعالی په ذکر باندې چې دینو لمدی وه، د الله تعالی په یاد سره په دې باندې چې دینو عمل کوه. یعنی داسې نه چې په ژبه باندې د الله ذکر کې او په زړه کې دې چې دینو بل څه پراته یو، د زړه نه په زړه کې به د الله محبت پروتي، د الله عظمت پروتي، د الله یره پرتی، او په ژبه باندې به الله تعالی چې دینو یادې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا وایه. هر وخت کې چې دینو د خپل ژبه د الله تعالی په ذکر باندې چې دینو لمده ساته. قرآن کې راځي ولذکر الله اکبر، د الله ذکر نه ډېر لوی عبادت دی. وره غټ عبادت دی چې څوک د الله تعالی ذکر کوي، الله تعالی چې دینو یادوي، غافل به نه څوک د الله نه، هر وخت ورته الله چې دینو یادي. او بل ذکر راځي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، نا کثیرا ټکی نه دا په قرآن کې د ذکر سره راغلی دی. ښه هغه کسانو چې ایمان هم راوړی الله تعالی ډېر چې دینو یادوي، الله بار بار زیات چې دینو یادوي، په هر وخت کې الله چې دینو یادوي. او د دې چې دینو بیا پیدې مشته ده، ډېرې پیدې دي. دا علما چې دینو دا ذکر په پیدو کې لیکي چې امام احمد بن حنبل رحمه الله ډېر لوی اوچت امام تیر شوی دی. هغه چېرته یو ځګي ته لاړو د شپې، یوې علاقې ته چې دینو لاړو، نو څه د سملاستو د شپې د خوب چې دینو ځګی نه و، نو جومات ته چې دینو لاړو چې په جومات کې به شپه وکړمه. و چې مونځ وشو ناوخته شو، دی په جومات کې سملاستو، د جومات هغه څوکیدار او خادم چې دی نو هغه راغی او ورته وویل زه جومات بندوم او ته د جومات نه وځه. هغه ایسته د جومات د دې حال نه راووتو، بار په درشل کې چې دی نو هلته سملاستو.
چې هلته سملاستو نو هلته هم پسې خادم ورغی او د خپې نه چې دی نو ونیو بهر ته چې دی نو راخ کودو. نور د دې امامان نه دي، دا اوچت خلکو، دا خلکو لیدل نه خو خلک ته خبرو، خلکو د دیو کتابونه چې دی نو لوستي چې دا ډېرې عظیمې هستیانې دي خو شکل نه چې دی نو چا یې نه پېژندله. نو هغه چې بهر ته ویستو دا جومات نه سیټ ته کو، نو په دې کې هلته مخامخ چې دی نو یو هوټل دی او ډوډۍ چې دی نو پخیو. نو هغې سړي چې دی نو دا ولیدلو پېژاندو یې خو نه، او یو جومات نه سړي راویستو، دی پسې ورغی وایي راځه زما په دې دکان کې او په دې هوټل کې چې دی نو ته شپه وکړو سمله دلته. نو هلته چې دی نو هغې بوتلو. نو هغه سړي به چې دی نو کار کولو، نو هغه تنور والا، نو هغې به چې دی نو ذکر کولو، الله به چې دی نو یادولو. شپه وشوله، امام احمد بن حنبل شپه وکړله، چې سهار شو نو امام صاحب ورته ویو وایي ته ذکر کې، زه تعینم ته ذکر کې. وایي وایي زه ذکر کوم، د ډېر وخت نه زما د عادت دی چې زه سکار کوم نو ذکر کوم. نو وایي د دې ذکر چې دی نو تا د سپیدې چې دی نو میلاو شو که نه؟ نو هغه ورته وایي چې آو ما ته میلاو شوې. وایي ما چې څومره د الله نه سوالونه او دعاګانې کړلې ټولې قبول شوي دي، خو یو دعا مې چې دی نو هغه لا نه ده قبول شوي، او هغه دا ده چې په زړه مې ارمان دی چې د امام احمد بن حنبل سره چې دی نو زه میلاو شوې. دا مې وایي غټ ارمان دی. نو امام صاحب ورته وایي خو زه یم که نه؟ وایي دغه ارمان دی چې دی نو هم پوره شو. چې دغه ځای ته چې دی نو سړی چې دی نو راخ کودلې او دغې هوټل ته چې دی نو ورغلې، سړي سره چې دی نو میلاو شوې. نو دا د ذکر پیدې دي ښه، چې څوک الله یادوي د هغې پیدې دا دي. نو دلته مراد د دې نه د الله اطاعت دی، د الله چې دی نو یادول دي. او بل ټکی دا دی چې وشکروا لی ولا تکفرون. شکر څه ته وایو؟ شکر دې ته وایي چې یو سړی اظهار د هغه اثر وکړي، اظهار د هغه اثر وکړي چې الله تعالی په سړي باندې کم نعمت کړی چې د هغې اظهار وکړي، چې الله تعالی په تا باندې کم نعمت کړی دی چې د هغې اظهار وکړي ته، د هغې بیان وکړي ته. بیا یو شکر د زړه دی، یو د ژبې دی، یو د عمل دی. دا مخکې موږ ویل دي. د زړه ذکر چې دی نو د زړه اظهار چې دی نو هغه دا دی چې ستا په زړه کې د الله سره محبت وي. دا شکر دی. ګوره دغه نعمت شکر دی ستا په زړه کې چې دا نعمت، دا مال، دا بچی، دا کور، دا هر سره چې دی نو الله را کړلی، نو چې په زړه کې دی د الله چې دی نو محبت پروت یو، مینه پرته یو. د ژبې اظهار چې دی نو هغه دا دی چې سړی په ذکر په ژبه باندې د الله تعالی حمد او ثنا او صفت چې دی نو هغه بیانوي. الحمدلله وایي، نور د الله تعالی ثنا او صفت چې دی نو هغه بیانوي. او په لاسونو باندې او په اندامونو باندې ذکر او شکر چې دی نو هغه دا دی شکر چې سړی د الله اطاعت او بندګي چې دی نو هغه وکړي. حدیث کې راځي بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسول ته ولې دومره محنت کې چې ټوله شپه ولاړې او د خپې مبارک ستا وپړسېږي، د آیینه پکې ښکته لاړه شي، تا ته خو الله تعالی چې دی نو هر څه معاف کړلی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي افلا اکون عبدا شکورا، آیا د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ نه شمه؟ دا خو شکر دی. مونږ شکر څه ته وایو؟ بس په جب الحمدلله ووایه خبره ختمه، وایي شکر مې ادا کو. شکر د زړه شکر دی، د ژبې شکر دی، او د عمل او د اندامونو باندې د الله تعالی بندگی کول، دا چې دی نو د الله شکر دی. اوس چې لاړې روټۍ دې وخوړه، رزق دې وخوړو، نو د دې شکر بیا دا دی چې ته به واپس ماسوتن مانځه له راځې. دا شکر دی د الله د بندګۍ او د دې رزق شکر دی. بل الله د مال درکړی دی
نو د مال شکر دا دی چې دا مال به په ښه ځای کې چې دی نو لګې ګورئ په هغه ځای کې به لګې چې الله تعالی پې خوشحالېږي په هغه ځای کې به نه لګې چې الله تعالی په هغې باندې چې دی نو خفه کېږي دا د مال شکر دی او دا د دې سره په انسان کې عاجزي او خضوع او خشوع چې دی نو هغه پیدا شي نو دا دی امت ته چې دی نو دا حکم دی ښه چې الله تعالی در باندې الله تعالی دله کعبه قبله وګرځوله غوره او پیغمبر یې در ولېږلو نو اوس به څه کار کوې نو ذکر کوه او شکر کوه ګورې چې دا دوه کارونه پرې نه دي ذکر او شکر ګورې پرې نه دي دا اوچت اعمال دي چې دا پتا کې چې دی نو موجود دي ښه بس دی دا پوره دي بیا دا بل رکوع شروع کېږي کما ارسلنا فیکم رسولا پوره کول د نعمت داسې دي لکه څنګه چې ما راولېږو په تاسو کې رسول چې ما رالیږلی دی په تاسو کې رسول منکم ستاسو نه یتلو چې لولي علیکم په تاسو باندې آیاتنا آیاتونه زما ویزکیکم او پاکوي تاسو لره د شرک نه ویعلمکم الکتاب او ښایي تاسو ته قرآن والحکمت او سنت ویعلمکم او ښایي تاسو ته ما هغه څه لم تکونو چې تاسو نه وئ تعلمون چې په هغې باندې پوهېدئ فذکروني نو یاد کوئ ما په اطاعت سره او په بندګۍ سره اذکرکم نو زه به یاد کم تاسو په مغفرت سره او په جزا او په بدلی ورکولو سره وشکرو لی او شکر ادا کوئ لی زما ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ زما اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي